يا ناصر يا نصير صلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، وما يقال من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه، إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير والحادث ما يتعلق به، ففيه نظر. علامہ تفتازانی رحمه الله تعالی چې دا کوم عبارت راوړی دی نو اشعریینو ته جواب راوړی دی له جانب د صاحب د کفاینا، چې اشعریانو ته صاحب د کفایي جواب ورکړی دی، خو په جواب کې څه پرته ده، جواب یې وایي زما نه دی خوا. مدعا سوا مسألت سوا جواب سدی. مسئلہ خو تاسو د معلومه ده چې ماتوریدیان حضرات دا فرمایي چې دا تکوین صفت د الله تعالی، دا صفت حقیقی دی، دا قدیم دی، ازلی دی، ازلیتون بوجوه اربعه ٹھیک ده کنه. او ماتوریدیانو دا خبره ذکر کړی ده سیب علیہ رحمتا چې دا تکوین چې دی نو دا صفت حادث دی. تکوین څه شی دی؟ خو دغه قدرت او اراده د هغه قدیمه او قدرت او ارادې نه تکوین سازیږي. نو دا تکوین چې دلته سازیږي ترزیق او فلان او فلان او فلان دا حادث. وسو دا خبره دی چې ذکر کړي چې لکه قول په دی باندې وجود د مکون باندې په تکوین سره چې دا مکون موجود شو په تکوین سره، مکون دا مناره ده، دا موجود شولا په تکوین سره، دا هو قول شو چا باندې مناسب په حدوث د تکوین، په حدوث د مکون باندې چې دا مکون حادث دی. ولی لکه مکون حادث دی ځکه چې دا قدیم آغی توایی چې دا غی تعلق د وجود با بالغیر پوری نه راغلی، او د دې مناری د وجود تعلق په غیر پوری راغلی چې هغه تکوین دی. نو مدعا زمون ثابت شوا، مدعا زمون سوا اشعریان منتدا خبره کړي وا چې دا تکوین با دا کته صفت د الله تعالی حقیقی قبلی، نو دا مکون سره چې کوم تکوین راغلی دی نو بیا خدا مکون بم قدیم او ازلی معنی، دا بم به قدیم او ازلی معنی. نو دی وای چې نام مکون دا د اشعریانو د خبرې نه معلومه شوه چې دا څه دی صاحب علیه رحمت دا حادث دی، ځکه دې تعلق نیولی دی تکوین سره، د دې موجودوالی متعلق دی په غیر پورې چې هغه تکوین دی، او چې د کوم شي وجود په غیر پورې راشي نو هغه وي حادث. خبره خو صحیح ده. تفتازانی وي په دې کې شګه ده، شګه ولې ده؟ لکه بازار خو مستاسو دی چې ولا زی روان یې روډ په پردي روډ ولا روان، په پردي روډ ولا روان، روډ یې دا نه دی. دا خو تناړي فلسفیانو له هغه پخوانۍ خبرې د لیاقت نه وړاندې راغلی دی که هغه د مینې پر پټوني غما په سترګو کې غړېږي اشنا ستاسو بهیري او که یاد زما خو یاد دی چې فلاسفوی حادث په دوه قسمه یو حادث بذات دی او یو حادث بزمان. حادث بذات دی او دا ترجمه کوي چې دا په خپل وجود کې غیر ته محتاج وي. دلته دا مکون په خپل وجود کې تکوین ته محتاج شو، نو اوس دې ته که حادث وي نو حادث بذات به ورته وي، او حادث بذات
دا خو ستا سړک نه دی، دا خو د فلاسفو سړک دی. مونږ خو د حادث تقسیم نه منو او نه د قدیم تقسیم منو. دا خو فلاسفو حادثو په دوه قسمه ګرځولې، یو حادث بالذات او بل حادث بالزمان. د حادث بالذات ترجمه دا کړې ده چې په وجود کې دا محتاج وي غیر ته، او د حادث بالزمان دا ترجمه کړې ده چې دا مسبوق بالعدمی، اول نه بیا شته شي. موږ صرف دقه ته حادث وایو. دا تقسیم مقسیم به کې موږ منو. مولوی صاحب جواب خو دې صحیح دی، اشعارین به په چپ کې خو چې کدراله دا طرز د جواب دی د فلسفو دی متکلمین حضراتو. وما يقال او هغه چې ویل کېږي د صيغه تمریض ته اولی ذکر کا شرینو میوانه غس صيغه تمریض ضعف ته اشاره وکړه. اول سرنه وما يقال وفيه نظر کده نه ویلم د وما يقال نه موږ معلومات کوي شو چې دا جواب د خواقو نه دی. وما يقال هغه چې ویل کېږي نو قائل څوک دی؟ قائل نه معلوم ګرځولې دی هغه صاحب د کفایه دی. سی ویلی دی دا خبره چې ان القول قول فتعلق د وجود د مکون چې مناره ده، مندرسه ده، سرک دی، ځمکه او اسمان دي. تعلق د وجود د مکون بالتکوین په تکوین پورې قول شو په حدوث د مکون باندې. مناره اسمان او ځمکه او روړ او خار او شهریه دا شهری مولا صاحبہ حادث دي. ځکه د دې دا موجودواله متعلق شو په غیر پوری، محتاج شو غیر ته، دا خو د حادث ترجمه شو. ذل قدیم ذک قدیم ما اغده لا يتعلق وجوده چې متعلق بنی موجودواله د بالغیر په غیر پوری، او دلته خو د مکون وجود په غیر پوری متعلق دی. والحادث حادث ما اغده چې متعلق وی وجود د به په دی غیر پوری. نو فيه نظر وما يقال هغه چې ویلې شوی دی ویلې کیږي ففيه نظر پدغه کې شګدا. نظر ډېر معنی دي، دا دویمه ترجمه ده چې تاسو مې وکړه دا بشمار. ففيه نظر پدې کې شګدا ویلي وسته شګوای دلیل ته وایي لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات. ذکر خو معنا د قدیم او د حادث بالذات على ما تقول به الفلاسفه چې قول کوي په دې باندې فلاسفه هر چې په نس د متکلمین باندې ده. حادث ما هغه د وجوده بدايه چې دا غد وجود د پاره به بدايه وي، يكون مسبوقا بالعدم، مسبوق بالعدم بوي. او قدیم چې ده نو په خلاف د دې باندې قدیم با په خلاف دی، او مسبوق بالعدم نوی. حادث ته مالی وجوده بدایا، قدیم ته ویل کېږي ما لا بدايه لوجوده. حادث معنا څه ده؟ يكون مسبوقا بالعدم، والقديم ما لا يكون مسبوقا بالعدم والقديم بخلافه. القديم بخلافه. او چې د دې مکون دا تکوین پورې د دې د وجود متعلق شوی دی، نو زمونږ د متکلمینو چې د حادث کومه معنا کړې ده نو دې تعلق سره د دې حادث والے خو نه معلومیږي، حادث والے خو نه معلومیږي. ومجرد او مجرد تعلق د وجود د دې مکون بالغیر په غیر پوری چې تکوین یې مستلزم نه دی حدوث لره به هاذ المعنى فكما معنا په معنا د متکلمین باندې، اگر چې مستلزم د حدوث ته په معنا کما معنا باندې د فلاسفه باندې لجواز د وجر دینا چې جایز ده چې د دې محتاج وی غیر تا صادر دی وی عنه د دې غیر نه خدایم دی وی په دوام د دغه غیر سره.
نو که یو شیزو محتاج الالغیر دی صادرم دی صدورم شوی د دغی غیر نه ولیکن د هغه د دوام سره دام دوام لري چې هغه هم دام وو چې هغه یې دا بم وي نو وروره دا خو بیا حادث نشو کما ذهب الیه الفلاسفه فيما ادعوا قدمه فهغه چې دعوی د قدم کړي د ممکناتو نه لکه هیولا او صورت جسمی او عقول عشره مثلتو مثلا فلاسفه وایي چې هیولا دا قدیمه ده صورت جسمی دا قدیم دی عقول عشره دا قدیم دی دې ته ولې قدیم وایي سره د دې چې دا خو دی وایي چې دا محتاج الی الغیر دی هیولا محتاج تا الله تا صورت جسمی محتاج الله تا په خپل وجود کې عقول عشره محتاج الله پاک تا په خپل وجود کې ځکه خدای پاک عقل اول پیدا کو نو د عقل اول را پاسې د ثانی پیدا کو نو دا ټول په ټول الله پاک ته محتاج دی نو سره د دې چې ګوره دې کې احتیاج الی الغیر شته او بیا هم دې ته حادث نه ویلی شي دې ورته څه وایي ممکن قدیم متدا کېږي دا وایي متضرر کې مراد قدیم ذاتی دا ورته ویلی نو لہذا د صاحب د کفایي چې دا کم جواب کړی دی یعنی مدعا اوس زمون شریکه ده دا هغه سره خو د هغه چې دا کم طریقې سره جواب ورکړی دی نو دې جواب کې ورسره موږ ملګري نه جواب ورکولو کې شګه پراته ده دا جواب د متکلمینو په اصطلاح نه دی دا جواب د فلاسفو په اصطلاح دی موږ سره خو جوابات د متکلمینو په اصطلاح شته دی نو بیا ولې موږ د فلاسفو دغه ته محتاج اسلامي جواب به موږ ورکړو اسلامي اصول سره موږ ورکوو دا جواب دویمه دا ده چې موږ چاته جواب ورکوو نو هغه هم فلاسفه نه دي اوس که فلاسفو ته د فلاسفو په ژبه وچغېږي خو خیر دی پروا نه کوي دا خو فلاسفه نه دي دا خو اشعریان دي دا متکلمین دي نو متکلم ته خپل اختلاف د متکلم والی پیش کوي چې پردی بردي ذکر د اثار خطا خو که دا چل وکړو مولیانو له چل ورځي لږ خبره واړو را واړو شری ته به درست شي د کفایي والا جواب بم بیا ټیک شي وای وکړه نه دا خبره ښه کار وشي ښه وای نعم او اذا اثبتنا کله چې ثابت کومنګا صدور العالم صدور د عالم صدور العالم صدور د عالم ان چې عالم صادر شوی دی د عالم صادر والی موجود والی عن الصانع بالاختیار دون الايجاب دا مقابل د امتحان دی د کلاچۍ مولا دا د کراچي په قراءت د بډایګانو کې دا کلاچي د قراءتونه وایي د کراچۍ مولا ته د دې ایجاب پوری ترجمه کوي شي صدور ته پیژني صدور څه ته وایي صدر بازار ته صدور پیژني څه ته وایي لکه څه معنا پیدا شي صادر شي قضا وي او ثاني غم پیژني او اختیار او ایجاب هم پیژني ها سی وایي مولي صاحب دا صدور خو ته دوی نه ثاني څه ته وایي لکه څوک
الله جل جلاله دې کې ثانیه ته الله جل او اختیار څه ته وایي دا بل ټکي باغ مولي شي وای هو اختیار ته وایي ایجاب بتاغه وایي ته وایي چې ته خلوص ته راغلی ته وایي اختیار اور ایجاب وایي ته مجاسه او ایجاب چا په جبر کړ ها اختیار ضد څنګه اختیار ضد دی ایجاب څه ته وایي اختیار د غیر د کنه کله واړی او ایجاب یا لکه دې خو متوجه شي جلسه کې ناس دي ما ته متوجه شي پی پیش ولې وسب پی نشولې ته پی پیش قاری سي یا خرا نه کې واسي قاری سي یو وته کې هو دا اختیار دی په خپل دا اختیار دا څونه خودون کو دی اختیار او ماما دې ته ایجاب فلسفه وې دا خو شی مسله د ذکر ما تاسو ته دوباره فلسفه وی چې دا کوم مخلوق څومره پیدا دی دا د خدای نه بد طریقې ایجاب دی نو وی ظالمان اختیار دی ایجاب نه کړي دي دا مخلوق چا پیدا کړي الله دې اختیارن کې ایجابن دې کړي رال ځینې څوک دا غوي کنه امي سره یې تاسو به توحید دا کوي دا خي ټول مخلوق چا پیدا کړي الله دې اختیارن کې ایجابن نو خبرې دي دو شکونه دی یو اختیار دی ایجاب دی اختیاران د ایجابان توحید به زماني لکه چې کله ایجاب دی او بل اختیار ایجاب دی معلوم کو همدا صاحبہ دقه ته ایجاب وایي ایجاب د فقہی والا خبره کله دړه غواړي کې دا غواړم چې دا پرې نه تاوم دی به تا وایي او وایي زنه ولم نه دا تبع ولي کې ایجاب وایي او اختیار د ازما والا دا شو دا اختیاري دی دا الکه موسم د هوا برابر او برابر اختیاري کې ایجابي دا معنی چې فقیر ته چالان اختیاري دا معنی چې ببو دی راته څو الکه زمون په علاقه کې چې کوم دی خسته مزیدار یخ یواته بناسي غوات کما واده کې ایجاب دی کې اختیار دی ببو دی به تخلق کوي نو مولي شي اوس خبره جوړو نعم اذا اثبتنا کله چې ثابت کومنګا صدور د عالم د ثانیه جل جلاله بالاختیار لکه دا مذهب د اهل سنت دی نه ایجاب چې ایجاب مذهب د فلسفه دی به دلیل فداسي دلیل سے ثابت کو چې دا دلیل به موقوف نه وي په حدوث د عالم باندې په حدوث د عالم باندې دور به پدې کې نه الک الله جل جلاله د پارا صفت تکوین دی ولی ذکر چې عالم پیدا کړی دی او الک دا عالم ولی الله تعالی دا عالم پیدا شي الله پاک پیدا کړی او ولی ذکر صفت تکوین د الله دی صفت تکوین الله راشته دی او کنه دا حدوث عالم دی حدوث عالم شته کنه دا صفت تکوین د الله تعالی د څه دلیل به موږ نه کوو چې هغه موقوف شي دور فکر راشي دا چې دلیل نه غیر من په یو بل دلیل باندې منګه صدور د عالم د صانع نه را موجود کو اختیارا په خپل باندې به خبره معلومه شي چې خدای موجودی نو دا تکوین صفت د الله دی نو دا قدیم شو او چې کوم شی موجودی نو هغه مخکې نه تکوین خدای الله سره او عدم په تکوین راغلی دی نه دی راغلی نو دا تکوین قدیم شو او دا کوم شی د دې چې دا کوم صدور بل اختیار الله تعالی کوي نو دا مخکې نو عدم پر راغلی نو دا حادث نو په دې کې عدم رااله او په تکوین کې نه عدم رانه بس خبره جوړه شو چې تکوین قدیم شو او عالم دا مکون کړي دا حادث شو مداوم ثابت شوله اختیار او ایجاب ته موږ لاړو دې طریقې ته لاندو دا کومه طریقه چې
صاحب د کفایه ویله لکه خبره بدل کړه نعم اذا اثبتنا کله چې ثابت کوم موږ صدور د عالم د ثاني نه بل اختیار دون الاجاب په داسې دلیل سره چې متوقف او موقوف نه وي په حدوث د عالم باندې ورنه لازم بشي بیا دور نو کېږي دا قول په تعلق د وجود د سره په تکوین د الله تعالی باندې قول په حدوث د باندې ومنها هنا يقال او د دې وجنه چې کوم دی دا خبره ویلې شوې دا کومه خبره ویلې شوې د مولا صاحب چې دا کومه تسریع علی کل جزء من اجزاء العالم ویلې د دې ماتن د دې سره لپاره ویلې الله تعالی چې دی مکون دی د پاره د هر جز د عالم دا ولی وای دا هر جز کې ځکه وایي چې په فلسفه باندې رد راشي چې فلسفه په کې دا درې کې قدیم وایي ها کم وایا هیولا صورت جسمی عقول عشرہ هیولا څه ته ویل کېږي الهیئة الاولی الهیئة الاولی په دې کې خلک ډېر باسونه کوي بیسته چې صحیح ری هیولا چې الهیئة الاولی لکه ما او تا چې کوم نن په دې هیئت باندې نو خدای خبره ولنې حالت چې الله تعالی دا نظام پیدا کړی چې هغه ټیم کې به موږ سو لکه د کمی خاورې نه موږ پیدا نو هغه خاوره بسو هغه بسو دا خو په ډېر ګردشونه په دې کې څه شو ووقت راوقتونه اخري چې کوم دی دا چې تو لکه دلته دا خښته لګېدلې ده چې که دې راغې نو دا خښته په اصل حقیقت کې دا څه وه په یو کتاب کې راغلي چې د دوو بن اسرائیلیانو یو بل مشت ګریوان یو بل د ګریوان نه نیولې او پړق یې وله ورکاوه او لانجه په دیوال باندې و په دیوال کې یو خښته وه خښتې په هغه لانجه وه چې زما دي او زما دي وایي هغې دیوال اواز ورکړو چې ما ته وقت شو عاطفي اواز شته کله ناکله الله پاک دا چیزونه ګویان ورته ویلې چې تاسو ته پته نه وه دا زه چې اوس خښته یم د پلانکي پټینه او دا اوږده کیسې ورته ویلې وه خو اخره کې تلي دې ته چې زه بادشاه وم دونه کلونه مې په پلانکي ملک بادشاهي وکړله بیا زه خاورې شوم د هغې خاورې نه لنډه دا دی زه دا خښته جوړه شوم زه د دې بادشاه کفاره یم د بادشاه ته یم کفاره یم د هر څه پاتې دي بادشاه نشته کفاره یې هغې نه لارې خښته جوړه شوې ده او ستاسو په دیوال کې زه لګېدلی یم نو لهذا په دې باندې غرور او دوکه نشي نو دې ته هیولا الهیئة الاولی بس موږ وایو چې ټول هر څه حادث دي ذات صفات د الله نه غیر ګوره ورته ومن ها هنا الذي ونا يقال ولكي دا تنسيش دي على كل جزء من اجزاء العالم لا اشاره الى الرد رد قولته على من طاچا باني زعما چې غزام کړي قدم د بعضي اجزاء لکه هيولا والا كشرط دا جنشي نفهم انما يقولون دي قول كيف خدم د دې سره په معنا د عدم مسبوقيت بالعدم باندې نه په معنا د چا باندې د عدم متکون دي بالغیر به ته واپس هغه زور جواب لاله صاحب د کفایه باندې چې کوم رد درانی ولې دی غرض لاله الک الدقه اے دا عقاید کتابونو کې دا جز د عالم ولی راغلی د دې وجه نه راغلی چې په فلسفه باندې رد راشي دې دریو ټکو ته قدیم وای دې چې دې دریو ټکو ته قدیم وای په دې معنی یو ته وای چې دا مسبوق بالعدم ندي لا مسبوق بالعدم خو ایمانی چې دا هیولا نوا هیولا نوا کوا دقه مسبوق بالعدم مسبوق بالعدم نمني هيولا دا اول سر نوا فدي عدم ندي راغلي صورت جسمي لا اول سر نو فدي باندې عدم ندي راغلي فکراله دا څو کوئی فلسفه او محتاج الى الغير مني الله پاک محتاج الله پاک نو ګور سره د دې چې عدم په دې باندې مني زمونږ په مسلک کې خدا حادث شوی ته هم قدیم وای ولی ورته قدیم وای ځکه دای دلیل شو د دې خبرې چې دیو د قدیم دوه شقه اخري قدیم بذات او قدیم بالزمان هغه د دې قاعده مو په دې قاعده نه نو اے صاحب د کفایه
کدلته ته اشعریانو ته دا جواب ورکې دا کم چې ورکو نو سار لبته فلسفه اوسه کې بیا به ته سره هیولا کې د قدیم والی قائل کېږي بیا به سره تم چې کم دی پچا کې مولا صاحبام په عقول عشرا کې او په صورت جسمی کې د قدم قائل کېږي نو دارت دی علی من دعما پاچا چې زعم کړی د قدم د بعضی اجزاء لکه هیولا و الا کدا سنشین فهم انما یقولون دیم قول کوي په قدم د دغه درې وانو په معنا د عدم مسبوقیت بالعدم سره په معنا چې دا دیو باندې عدم نه دی راغلی دیو دارې دا لا بمانا عدم تکونی بالغیر په دې معنا او تقدیم نه وایي چې دا د تکون بالغیر نه دی شوی یعنی دا غیر ته محتاج نه دی بلکې دا وایي چې دا الله ته محتاج دي خو چون کې عدم پدې نه دی راغله نو لہذا دا قدیم دي لہذا دا قدیم دي صلی الله تعالی علیه ربنا لا تزغ قلوبنا یا الله تیوب فی مغفرت نصیب قبر دې جنت د باغچونه باغچو ګرځي خپل رضا ولا ورث گناهونه او تمام نیک اعمال قبول کړي څونه پسماندگان دي ټول الله سبحانه جمیل ورته نو د غمونو نه وسات الله په یو وخت ذکر او پاتې الله په یو